یاد وساته محترمو ډیر مسلمانان داسې شته هغوی د قرآن دا ترجمه دا درس صرف ثواب د پاره حاصل کینی ورته چې دغه د قرآن ترجمه کی کینو چې ثواب راته حاصل شي دا یاد وساته محترمو د قرآن کریم د دې مفاهیم زده کول د دې ترجمه زده کول د دې دا فهم حاصلول دا ډیر لازمی دی سونه لازمی دی قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب اللہ ادازی مشان کتاب میں پیغمبرہ تاتا نازل کردے دے مبارکن دے قرآن سر ډیر برکتونا دے قرآن سر ډیر خیرونا د ټولو نه غټ خیر دا د محترمو چې قرآن ته کېناستې ګوړې دې ماتې کې د ټولو نه غټ خیر دا دی عقیده برې د هر قسمه شرکیاتو نه پاکئ نو دا مبارکون د برکت نه ډک کتاب دی خو د دې مقصد څه دی لیدبروا آیاته دا قرآن الله رب العزت دې دپاره رالیږلی دی لیدبروا آیاته چې د دې په آیتونو کې تدبر شي تفکر شي تذکر ولیتذکر اولو الالباب قرآن دې دپاره دی د تدبر دپاره د تفکر دپاره یو آیت کې بسوچ کې دې آیت کې الله تبارک و تعالی ما تسویا ما ته حکم کړي کزي من کړي اندسنا اللہ تبارک و تعالی پاکی زیری را کڑے او که یری را کڑے او که رٹن را کڑے که واقعہ پاکی ذکر شوے که دلیل عقلی پاکی ذکر شوے که دلیل نقلی پاکی ذکر شوے دی آیت کس دی دا قرآن دی دا پارا اللہ را لے گلی تفسیر قرطبی ذکر کیا دا دی آیت نا معلوم دا شوا پا ہر کلمہ گو چام چی دا کلمہ ویلی دا چی لا الہ الا اللہ پد باندې لازم دی چې د قرآن معنی بس دکئی د قرآن معنی زده کول د هر مسلمان فرض دی په هر مسلمان لازم دی دا خبره د ډیرو مسلمانانو د سمجھنا بالاتر ده هغوی نه په هر مسلمان دا لازم نه ده حالانکه د قرآن ترجمه زده کول په هر مسلمان سره محترمو ته به وایې چې څنګه دا قرآن کریم چې دی اے محترم و مشرانو دا قرآن کریم دا رب ذوالجلال دا طرفنا دا اللہ بندگانو تا یو خط راغلے یو میسج راغلے یو لیٹر راغلے پخوا چی دا دونا تعلیمون نو چا تپغون یو علاقہ کے با یو تنو یا بے اتم پاس کرو یا میٹریکولیٹو دا چاچی با دا بچی پا کراچے کی یا پا پوچ کے نو کرانو ای بچی خط راولے گلو کنا نو هغه خط به هغه تعلیم یافته تن پسې ګرځاو او د هغه به ډېره ملازم کوله کله سوچه غوړي کله داسې نور خیال میل ساتله هلکه دا ولې یاره زما د بچي خط دوه درې میاشتې کې یو پیره راشي نو زه هغه خط ده پسې وړمه نو ماله د بچي هغه خط لولی اے محترمو مسلمانانو اوس که یو تن دی هغه ته یو دوست خط راولېږه په هغه خط کې ورته ولیکله اے زما محبوب دوستا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پس دا سلام نا عرض دادی چیز پا خیر خیریت سریما ستا خیریت دا اللہ نا غوارما اے دوست محترما ما پلان کی بینگ تا پا پلان کی کوڈ باند یو اتلا کبھی وصول کی نو پا دغا 8 لاکھ با پلان کے محلہ کی پا چمرنگو کی اخوا زیون ملاویگی نو ما تبا یو 15 مرلی پلاٹ والے نو زبا بلا میاش کی بیا 5 لاکھ روپے در لیگم بلا کی بیا 5 لاکھ روپے در لیگم یو کالا پوری با ارم میاش کی زب پیسے را لیگم نو بنیادون باولا کی دے ڈانچہ بے اوخیجے لنٹر باور باندے واچے بیا نور ماربل او سلینگون او پلینگون او پکیو کی دل چې د دوست دا خط راغی کنه محترمو د دوست د خط ډیر عزت وکړه د خط ته فورن کوټینګ وکړه کلی کمیس او کسوړې ولا جوړه کا چې دوست را ته خط را لګلې دی
قیمتي عطر واغسته قیمتي خوشبو پیدا کا او هغه خط باندې روزانه لګئی او هغه خط خپل په یو الماری کې تاله کړی دی چې سار شي کنه دې د دوست دا خط راوالي نو خپل کې زنه وسره شونډې وسره ټچ کی سترګو سره ولګئی په سری کی دی روزانه ناشنا عطر ناشنا خوشبوئے او د دوست دا خط رالی دا سی وته ګوري بیخ کولی سینې سره یو ځای کوي 2 کاله بعد دوست راغی چې دې دوست سره ملاقات وشو دی ورته وی دوستا دا ته چې څونه موده نه وې کله نه چې ستا خط راغلی دی نو زه دا خط روزانه ښکلوم عطر پې لګوم سترګو سره یې لګوم شونډو سره یې لګوم سینې سره یې لګوم هغه دوست به سم ډېر زیات خوشحاله شي که نه خوشحاله به شي که نه ځکه څونه قدر یې ورته کړی دی که نه ویښ یې کوده دا دوست به سم خوشحاله شي که نه که خفه به هغه په تمه دی چې ما ته کور په هغې لنټر اوس زما نور پروګرامونه دي او ته ما تعالی په دې خط کې څه لیکلي وو دی ورته وایي وروره خط مې نور دننه نه دی ټچ کړی کتلې قدر مې هم نه دی روزانه دا 2.5 کاله مې سینې سره لګولې شونډو سره مې لګولې سترګو سره مې لګولې ښکل کړی مې دی سر د پاسه مې نیولې روزانه مې پې ناشنا خوشبو پورې کړې ده هغه ورته خط کې ما څه لیکلي وو چې پلان کې بینک ته 12 میاشت کې ځې او ته وروره نور مې خط نه دی کتلی خو دونه قدر مې کړی دی نو سم به خوشحاله شي که نه چې زما د خط یې دونه عزت کړی که خفه به زما په خیال دوستی به ورسره ختمه کي که نه اے محترم مسلمانانو دا چې قرآن شروع کیږي ذالک الکتاب کتاب به معنی مکتوب څنګه چې لباس به معنی ملبوس ذالک الکتاب مفسرین یو معنی ادا کوي ذالک المکتوب دا خط دا لیٹر دا میسج دا رب العالمین دا لګلې نن دا الله بندګانو د دې خط څونه کلونه وشو چې د دنیا ته راغلی دا د هغه عرش نه دی فرش ته راغلی دی نن د الله بندګانو څونه په دې ځان پوه کړی دې نه اندازه لګول پکار دي چې د قرآن فهم حاصلول لازمي دي او که نه الله اکبر کبیره